ما هیپی نیو ایئر مناویږي. هیپی نیو ایئر مناول آیا په اسلام کې څه وجود لري او کنه؟ دا جایز دی او کنه دی؟ چې زمون خلک د 31 دسمبر په شپه باندې د شپې په 12 بجې باندې مناوي او دې ته انتظار کوي. شپې چې څنګه 12 بجې شي کنه نو یو بل مبارکه ورکی نوې کال دی مبارک شه مبارک شو دا دی واغې او بیا ډازي کوي او چې ځان لا سیر او تپریل تلی دا چې سکی هغه کوي لګ دا شپې په 12 بجې باندې پدې کې ډانسونه کیږي خلک پکې ډمان او ډمي بوزي جړاګان پکې بوزي ګډاله د غټو غټو هاریو ته زی شراب خوري پکې په غټه سطح کیږي زیناونه پکې په غټه سطح کیږي. هیپی نیو ایئر کې د دې نزان ساتل پکار دي او د نن سبا مسلمانان دا خو بغیر وکاو کنه هیپی نیو ایئر خو په مغربي خلکو مناوه لیکن زمونږ مسلمانان یې موس مناوي. اسلام آباد کې په غټه سطح مناويږي پېښور کې کراچۍ کې لاهور کې او اوس په کې دلته هم شروع شوي نو دلته وبکې می یو عید میلاد النبی کې شلبانډه بابا کې مناويږي ناغه کې امون تلی والته پروګرام لا خپل هغه شیزونه خواره کړیو هغه لیټونه میټونه او تابه چې بس دا اوس پوره حساب کتاب دا ناروا دي د نزان ساتل پکار دي. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ هغه وایي چې زه یو سیزم دومره نه یم خفه کړی یو سیزو هم دومره نه یم خفه کړی مګر کله چې د ورځې نور ډوبېږي شپه کېږي نو هغه ټیم ما ډېر خفه کوي. یو ټیم هم زه نه یم خفه کړی خو هغه ټیم ما ډېر خفه کوي. ولې وي زه وایم چې زما د ژوند نه یو ورځ بله کمه شوه زما د ژوند نه یو ورځ بله کمه شوه عبادت به مې پکې یا کړی وي یا نه زه په دې باندې ډېر خفه کېږم دې باندې ډېر پښیمان یم. حسن بصری رحمه الله وی چې اے ابن آدمه ته دومره چې دی نو د ورځو مجموعه د تاریخونو مجموعه چې یو ورځ ستا د ژوند نه ارتا وشي نو ستا لکه یو ورځ تېره شوه نو ستا د ژوند څه حصه وغورځېده. که ابن آدم چې دی ابن آدم بني آدم دا خو د ورځو مجموعه ده د چا 80 کاله نو هغه ورځ حساب کو دوره مجموعه ده د دومره وخت مجموعه ده څوک پسې کم او څوک سیواله کا دوره مجموعه دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وی نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل وینا دا وا چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه مسلمان هو هغه مؤمن هغه چې دی بدل لا یعنی کارونه ځان ساتي لا یعنی کارونه بدینه کوي. مونږ باندې اسلام دوه خوشاله راوستي دي یو لکه اختر یو غټ اختر نور خوشاله هم دي خو غټه خوشاله چې مناوي په غټه سطح یو چا زوی وشي نه هغه حقیقت کوي نو کله مثال په تور مناوي دا غزان خاص دغه عبادت ته کار دي خوشالي دوه غټه خوشاله یو لکه اختر راځي یو غټ اختر هیپی نیو ایئر باغې کې نه دی شمار دا چې د پیغمبر نه مناو کړي نو دا صدا یو کو دا څوک مناوي دا کال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی من تشبہ بقوم فهو منهم چا چا سره مشابهت کو نو دا کس داغی نه ده. که مثال په تور په هیپی نیو ایئر کې تا د مغربي خلکو داغی سره مشابهت کو نو ګره داغی سره برا پاسه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل ځای وی المرء مع من احب سړی بر هغه چا سره د چا سره چې محبت نو ازي تو وایا که زما استاد مغربي خلکو سره محبت ده ما او تا بلاغه سره د قیامت پر ورځ راپورته کیګو. که مثال په تور نبی علیه الصلاۃ والسلام بل ځای وی من تکسر سوادا فهو منهم چا چې چا ټول کې سیوا کو دا سړی بلاغوي پړل کې پاسي نو کو چاهي هیپی نیو ایئر مناو کوم نو دا خلک چې دا کم غیر را پاسې دي دی او دا مناوي نو چې زما مسلمانو سره مناو کو نو د قیامت پر ورځ وو سره دی یو ځای راپورته کیږي ځکه دا غوي غډاله سیوا کړي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه خدا وا دا غي د پاره چې کله کال نوې کیږي او د شپې چې ته 1200 پورې ویخ وي نو چې یا سار را پاسې دي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دعا ویلې و هغه دعا بیا وایي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سویلیو کہ اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا ویلی دا چغیروړې نه واله دځې نه وکړي او دا عیاشه او دا غیر پکې نو کړي ښا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله مونږه داخل کړي نوې کال ته په امن سره او په ایمان سره. نو مونږه وایو زمونږه د پلان کې او د زوی او زما برث ډے دا برث ډے د کال ورځ کنه د پیدایش ورځ چې یو کال ته نه بل لاړ الکه په دې خپه شو چې د کال کې دې څه کړي دي. د کال کې ځان له سوچو که روجې دې پکې نیولې منځونه دې پکې کړي او د سونه دې پکې کړي قرآن دې پکې ویلې د قرآن ختمونه دې پکې کړي څه عبادت دې پکې کړي خیراتونه زکاتونه دې پکې کړي څه دې کړي جهاد له پکې تلې مجاهدین دې پیدا کړي سی چل لې کړي ځان له ودې باندې سوچو کا چې ورځ دې تیر شو ماقام سملې ځان له سوچو کا ورځ کې وسو دا کس چې کال تیر شو کال په اخره کې سوچو کا لکه کال کې ما څه کړي بچو له مې سو کړو ځان له مې سو کړو دین له مې سو کړو الله له مې سو کړو ځان له مې سو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوې چې الله مونږه په ایمان او په اسلام سره د نوې کال کې داخل او الله ترا ناراضاش الله ترا ناراضاش او الله دا نوې کال زمونږه دو شیطان نه په امن باندې تیر کا شیطان نه په امن باندې تیر کا ځان سره بیا حساب وکړه ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. امام ترمذی روایت ذکر کړی دی چې حساب وکړه ځان سره مخکې داغه نه چې تا سره حساب وشي مخکې داغه نه چې تا سره حساب کیږي دا نه مخکې ځان سره حساب کتاب برابر. نو موږ د ځان سره حساب نه کوو موږ دې ته په انتظار یو چې الله به موږ سره حساب کوي. الله کرے سره حساب شروع کو بیا به شي ګران شي.